شخور درته وایي څه مسله ده دا زموږ دا مسله ده وروره خبره داسې ده چې موږ دغو پیسو ته راسو موږ ته دونې بې عزتي رااړوي موږ ته دکې راکوي موږ ته د کار ټکه چې د کم سړی ورته راسي بوتل یې د شړومبې غبر اخیستی هغه تروي د لاندې غوښې یې ورته رااخیستې وي هغه تروي هګۍ یې ورته رااخیستې وي هغه تروي موږ سپرې سترګې ورته نیولې 300 روپۍ د رکشو هغه ورکوو 5 شپږ سوه روپۍ د کوچو کې د کلي د بار خلک ورکوي وجه څه وجه ده حکومت چیرې دی څه لپاره ناجایزه له موږ سره د پښتنو سره دا ور کاږي او بیا د ژوب غوندې عزت د ژوب غوندې پرده دا شانه موږ سره ولې کاږي موږ کړګي څه ګناه ده کړګي څه ګناه ده دا ټول خلک موږ ویني موږ دلته ناست یې تر ډېرې غریبۍ له ډېرې مجبورۍ راغلي تر سرو سره کشوو خدای پاکه څه وکړو چې ورننوځو شنه کاټون راځه جمع کړي غلا راڅخه وکړي پیسې راڅخه یوسي هغه خې وړې وایي بې عزتي د کېدوی راکوي دا رنګه به م دوی ور ونیسي بیا داسې م کړي بیا داسې کړي دا سیسټم ولې نه ده برابر ولې نه ده برابر ګناه هم څه ګناه کړې ده ستا پیټۍ یې ایښې ده اوس به راځي انتخاباتو کې به ته راشي که سم د الله نوم دی به ته ګډ جوړ په جلوس راوځو که سم د کله موټا خان ول دی له جعفر خان ول دی له قادر ول دی له علاودین ول دی موږ په سر وخېځئ کم نه خېځئ او دا موږ مثلا نه څه کولی موږ پیسې باندې په چیش کې یا ور چې غلا راڅخه وکړه یا روپۍ را باندې کړي او په هر ځای کې ورکول کېږي په دا ژوب کې ولې نه ورکول کېږي دا څنګه کیسه ده غلا ولې کوي پیسې ولې نه راکوي ولې یې ذلیله کوي سهار پر اذانو راسو دلته په ګېټو کې ناست په هغه کې دی راسي له لاسه دمکۍ راکوي ایله شپې زه دا دفتر نه خلاصوم ستا له جیبه دا پیسې خېږي که د حکومت له جیبه خېږي ستا له شپې دا دفتر نه خلاصوي موږ 15 شپې سوي دي چې موږ دلته ځو راځو تر موږ له مخه دوی ځي بیا چې موږ ورته وږغېږو دوی شنه سي راباندې له خندا یا په قرآن سې لږ شپې کښېنئ والله کنګول دی ډېرې پلیتې ښځې یاسته ډېرې رنډۍ ښځې یاسته